چې کله فتنه زیاته سي آخر وخت راسي علامې د قیامت ښکاره سي او په مسلمان باندې ظلم زیاتی شروع سي نو هلته بیا خداوند متعالی امام مهدي پیدا کوي. امام مهدي دا په مدینه منورې کې خداوند متعالی پیدا کوي او دا به څوک نه پیژني غیر د اولیاء کرامو نه ښو خلکو نه. هغه ښه خلک به پیژني هغه به ورځي او امام صاحب ته به وایي امام مهدي صاحب ته به وایي چې اعلان وکړه د جهاد او اعلان وکړه د امامت د خلیفتوب. امام مهدي صاحب چې کله اعلان وکړي د خلافت د خلیفتوب نو په دغه ټیم کې به دا چې کوم ماشینګري چې کوم اسباب دي دا به ټول بند سي لکه باروت به بند سي دا ټوپک و دا شیان به نه استعمالیږي پټرول به ختم سي مثال په طور او بیرته به هغه پخوا چې کوم د تورو جنګ و داسې به سي په وشانو په اسانو باندې چې کوم تګ و حرکت و هغه به کېږي. امام مهدي صاحب تر 30 کالو پورې به دا خپل حکومت وچلوي او مسلمانان به ډېر غالبه سي ځکه تورې و دا شیان چې شروع سي نو هغه ټانګونه و دا جازونه و دا بمباري و دا شیان به ټول بند سي نو په دې کې خو بیا مسلمان غالبه دي کافران مغلوبه کېږي او هر ځای به خپل خلیفګان امام مهدي صاحب واستوي لکه افغانستان پاکستان ایران و پلانکی ځای و پلانکی ځای به خپل خلیفګان وي. تقریبا تر 30 کالو پورې به دوی خپل څه وکړي باچایي وکړي چې کله تقریبا 30 کالو ته ورسېږي نو په دغه ټیم کې به خداوند متعال دجال پیدا کړي. دا دجال چې کوم دی دا واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته بیان کړې ده چې په آخر زمانه کې به دجال راځي او د دې به بد شکل وي په تندي به کلمه د کفر نوشته وي په یو سترګه به ړوند وي یو سترګه به داسې راوتلې غوندې وي او بله غټ فتنه یې دا ور وښوله چې دی به 40 ورځې په دې دنیا کې ژوند کوي. اوله ورځ بدون غټه لکه د یو کال واري دومره ورځ بدون غټه لکه یوه میاشت او درېیمه ورځ به دومره غټه لکه یوه جمعه واري او نور ورځې به داسې عادي ورځې وي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته وویله چې دا دومره غټه فتنه ده چې د شام او د عراق په منځ کې به پیدا کېږي دا دجال او جنت به خپله ورسره وي دوزخ به خپله ورسره وي او اسمان ته چې ووایي باران وکړه اسمان به باران کوي مځکې ته ووایي چې خپل واښه راپورته کوي واښه به راپورته کوي مځکې ته ووایي سره زره سپین زره راوباسه سره زره سپین زره به راباسي او د هغه رقم چې مړي ته ووایي راژوندي سي مړي به راژوندي کوي او یو سړی به راونیسي مړ به کړي بېرته به راژوندی کړي او خلکو ته ووایه زه خدای یم. ډېر خلک به داسې ګمراهان کړي چې کله دی پیدا سي په یو قوم به راسي دا قوم ته به مثال په طور خپل د خدایي دعوت وچلي زه خدای یم قوم به د پسې سي یو قوم د خدایي به ومني بس نو باران ته به ووایي چې باران اسمان ته به ووایي چې وریځ ته به ووایي چې اوبه وروه په دې قوم باندې باران به ورباندې وسي او د قوم ځکې ته به ووایي چې شاوس فصلونه راشنه که او باغونه راشنه که فصلونه او باغونه ورباندې راشنه کړي او میږو ته به ووایي بزو میږو ته به ووایي چې مثال په طور وسریږي پشکې او ماښام چې راسي ښه شیدې به هر څه غولانځې به ډکې د شیدو نه وي دا به ټول کافران کړي. یو بل قوم ته به راسي قوم ته به خپل د خدایي تبلیغ وکړي هغه به انکار وکړي ځینې نو په دوی به د قوم باندې به سختي و قحطي راولي داسې قحطي به راسي چې بارونو د خوراکو چې شاک بندوبست بې نه وي بیخي به مجبوره سي و دې لره چې یو شی لږ پیدا سي چې موږ یې وخورو داسې خلک به ورپسې جنت د دوزخ به ورسره وي څوک چې مثال په توره انکار کوي هغه رانیسي دوزخ ته بس واچوي هغه په ظاهره دوزخ وي خو لیکن په حقیقت کې چې ور وولېږي هغه به څه وي د دپاره
جنت وي. او د مثال په طور په خر به سپوري دا خر پوچې چې کوم دی چې پوچې یې کېږي هغه به څه وي کجري وو دا شیان ځینې جوړېږي هسې خوږې به وي. بیا به یو سړی راونیسي مړ به یې کړي دوې ټوټې به کړي یوه ټوټې به هغه خواته وغورځي یوه ټوټې به هغه خواته وغورځي او بېرته بیا ورته وایي چې راسه دا ټوټې به دواړه سره یو ځای سي او خندا خندا به ورته راځي سړی به ځینې جوړ سي. نو دا یو غاټه فتنه ده په دا 40 ورځو کې دا ټول دنیا ګوري غیر د 4 ځایونه مدینې منورې ته نسي ورتلی مکې مکرمې ته نسي ورتلی کوه طور ته نسي ورتلی او بیت المقدس ته نسي ورتلی. دغه څو ځایونه دي چې ورتلی نسي دا د برکت او د عزت ځایونه دي. نو مسلمانان به ډېر تنګ ځینې راسي هر یو به په کور کې پټېږي ځینې چې اوس ما کافر نه کړي یا ما په فساد کې وانه چوي نو ډېر به تنګ سي دا دنیا په مسلمانانو باندې. نو چې دی 40 شپې پوره کوي په دغه ټیم کې به عیسی علیه السلام د اسمانو څخه څه راکښته سي او د دوو په ملایکو باندې به خپل لاسونه ایښي وي او جامع مسجد جامع دمشق شمال خوا کې چې کوم مسجد پروت دی په سپینې منارې به راکښته سي او د مبارک دا خپل سر کښته نیولی وي او دا اوبه به ځینې څاڅي چې بېرته سر پورته کړي اوبه به ځینې څاڅي یعنې داسې ښکاري لکه نوی غسل یې چې کړی وي او دی مبارک چې دغه ساه اخلي دا ساه بیا دومره غټه ساه وي چې څومره یې سترګې نظر کوي هغومره ساه یې ځي او د ساه چې هر کافر ته رسیږي هلته به څه کېږي مړ کېږي او د سره مسلمان سره یو ځای سي د سره او دجال پسې به سي باب اللد ورته وایي اوس هم په دغه باب اللد باندې مشهوره دی هغه ځای هلته به دغه دجال ګیر کړي او هلته به څه کړي مړ کړي. دغه یو څو ورځې لا تېرې سوي نه وي الله به عیسی علیه السلام ته ووایي چې زه خپل بندګان را لېږمه نور بندګان ته داسې وکړه چې دغه بندګان چې کوم را روان دي زما دا په دنیا کې څه کوي شر و فساد جوړوي او خونریزري کوي او وینې تویي او دا اوبه د ټول دنیا اوبه ټوله چښي ختموي خوراکونه ټول ختموي ته داسې وکړه خپل مسلمانان کوهي طور ته ورسوه چې کوم ستا سره چې کوم مسلمانان دي دا بوځه کوهي طور ته او نور چې کوم مسلمانان دي چې هغه ستا نه لرې دي هغه دې خپل په مسجدو خپل په کورو کې بند ووسیږي تر څو پورې چې دا فتنه ختمیږي. نو عیسی علیه السلام به خپل د ملګرو سره ولاړ شي کوهي طور ته هلته به پناه ووسي. نو خداوند متعال به خپل دغه بندګان چې کوم دي چې په نامه د یاجوج و ماجوج سره یادیږي دا به الله رایله کړي. اوس یاجوج و ماجوج دا اوس چیرې دي او څوک دی او د چا قوم دی؟ نو مفسرین لیکي چې دا یاجوج و ماجوج چې کوم دي دا هم انسانان دي د نوح علیه السلام په نسل کې راځي د یافس زامن دي. یافس یو زوی د چا و؟ د نوح علیه السلام او دا قوم یاجوج ماجوج دا دوه قومه دي دا دومره زیات دي دومره زیات دي چې مفسرین لیکي چې دا نور انسانان 1% او دوی څو 9% یعنی په 10% کې 1% دا نور انسانان دي چې کوم دا په دنیا کې اوس ژوند کوي چې موږ وینو دا او 9% دومره دوی څه دي زیات دي تر انسانانو خو دوی ډېر فساد جوړ کړی و په هغه ټیم کې. نو دا ذوالقرنین چې کوم و په مسلمانانو کې 2 بادشاهانو چې کوم دی په ټول دنیا باندې څه بادشاهي کړې ده یو سلیمان علیه السلام او بل دا ذوالقرنین. دا ذوالقرنین چې کوم دی دې بادشاهي کوله او مسلمان ورسره ول جهاد دپاره ولاړله مغرب خواته ولاړله و مشرق خواته ولاړله و شمال خواته ولاړله خو کله چې شمال خواته چې کله ورسېدله د شمال آخر ته چې ورسېدل یو قوم پیدا کړي داسې قوم و چې هغه په خبره هم سم نه سره پوهېدله ځکه عقل یې سم نه در اوښتی بلاغت یې صحیح نه و. په آخر د شمال کې هغه خواته بارونو دغه قوم یاجوج ماجوج څه و پراته و دونه ډېر و چې د حد نه زیات دغه قوم ورته وویل ای ذوالقرنینه موږ دا یاجوج ماجوج ډېر په عذاب کړي یو که څه کومک زموږ کومک وکړي. نو ذوالقرنین چې کوم و دا ذوالقرنین دا د ابراهیم علیه السلام په وخت کې بعضې مفسرین وایي تېر سوی و چې بیا ذوالقرنین چې کله بیت الله شریف ته راغی نو ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړي ابراهیم علیه السلام څه نصیحت وصیت هم ورته وکړي ذوالقرنین
او اختلاف فشکې دی څوک وایي پیغمبر دی څوک وایي پیغمبر نه و نیک صالح سړی و الله الهام ورته کوي ورته نو ذوالقرنین دا قوم ته وویله چې تی زما کومک وکړئ په چا په افرادو باندې یعنی ما سره نفر راکړه چې زه دغه یاجوج ماجوج څه کړم قلابنده کړمه نو خداوند متعال ذوالقرنین ته دا وس و طاقت ورکړي چې دا یاجوج ماجوج چې کوم وو دا یې شاوخوا داسې دیوال ورباندې راتاو کړي دوی د غرونو په منځ کې اوسېدل نو والله عالم چې کوم ځای به وي اوس هلته بند دي ځکه د الله دنیا خو ډېره غټه دنیا ده د شمال خواته دي د آخر د شمال خوا کې هاخواته دي چې د چین خوا ده کومه خوا هاخواته ترک هاخوا نو هلته ذوالقرنین داسې د دوو دیوالو په منځ کې د غرونو په منځ کې بند کړله او په منځ کې مې ثابته و داسې وسپنې دیوالونه ورته جوړ کړله او بیا هغه چې کومه ویلې سوې تانبه چې کوم وه هغه وسپنه چې کومه ویلې کې هغه یې په منځ کې ور واچوله ښه مضبوط دیوال یې ورته جوړ کړئ او شاوخوا یې راګیر کړله بند یې کړله نو ځکه بعضې مفسرین لیکي چې یاجوج ماجوج 22 فرقې وې په 22 فرقو کې 21 فرقې دغه ذوالقرنین بند کړله یوه فرقه یې داسې پاته سوله چې هغه یو سیټ ته وه چې هغه اوس څوک منګول ورته وایي او څوک مثابت چنګیش دغه ورته وایي دا فاته سوله چې اوس څنګه زیاتې او ظلم یې پخوا بیا وکړي نو دا یاجوج ماجوج چې کوم دی دا ذوالقرنین څه بند کړي دي نو په دغه ټیم کې عیسی علیه السلام ته به الله ووایي چې ځان کوه تور ته ورسوه زما بندګان چې کوم دي هغه اوس را روان دي او د دنیا به ټول څه خرابوي سره ګډوډوي به او اوس هم هغه دیوال کې دوی اوس ګیر دي دا اوس هم بعضې مفسرین وایي چې کله ورځ سي دوی هغه دیوال شروع کړي او څه لږ ځای پاته سي او بیا چې کله ماښام سي بیا وایي زه دا ځای به سهار وکړو انشاءالله نه وایي هغه چې کله سبا سي بیا هغه دیوال بیرته پوره خو کله چې د الله اراده وسي چې اوس نو راوځي په دغه ټیم کې چې کله ماښام سي لږ ځای پاته سي بیا به ووایي انشاءالله که د الله خوښه وه دا به سهار وکړو نو سهار چې سي هغه ونې دیوال پاته هغه لږ ځای پاته هغه به مات کړي بارون راوبولېږي نو سوچ ورته کوه دا ټول انسانان 1% او دوی 9% ور اضافه دي او غټ هم شته کوچنیان هم شته او لوړ هم شته او پنډ هم شته پکښې بیخي خدای پاک وایي داسې را روان چې یو د بله سره سربیره را سره سپریږي سره او دومره ډېر دي چې را روان دي برانو خو کله چې عیسی علیه السلام کوهیتور ته ځان ورسوي او دا دیوال دوی ړنګ کړي چپایه کړي یاجوج ماجوج او را روان سي اول به بحر محیط چې کوم دی چې په ټولو دنیا باندې احاطه کړی دریاب دا به چې اول خلک چې کوم ورته راورسېږي دا یاجوج ماجوج دا به ټول ختم کړي وي څه شي د آخر چې ورته رارسېږي دا به داسې وچ کلک کړی وي د آخر خلک به ووایي د یاجوج ماجوج آخر دلته بیخي وبه ویه نه بیخي د هغه رقم په سر د مځکې باندې و دا دریابونه وچې شي و دا کوم باغونه دي و کوم خوراکونه شیان دي دا به ټول ختم کړي او کوم خلک چې کوم انسانان دي د دې انسانان چې کوم د یاجوج ماجوج نه بغیر دا خپل په کورو کې پټ دیوالونه د کوټې به بندي کړي وي پټ به ناست دي او عیسی علیه السلام خپل د ملګرو سره په کوهیتور کې وي او د خوراکو چې شاک شی به هېڅ شی نه وي بیخي به کاختې اخیستې وي په دغه ټیم کې به عیسی علیه السلام بیا دعا وغواړي د الله نه چې یا الله دغه مصیبت زموږ نه لرې کړه نو الله به دعا قبوله کړي الله به یو باد راوالبوځوي په یاجوج ماجوج په قوم باندې او دا به ټول څه کې ختم کړي مړه به یې کړي چې مړه یې کړي عیسی علیه السلام د ملګرو سره چې کله د کوهیتور نه راکښته سي نو ګوري چې دا ټول دنیا یې اخیستې ده مړو اخیستې ده مړه دي پراته دي مړي دي پراته دي بوی اخیستې ده ټول دنیا د بوی نه ډکه ده بیا به عیسی علیه السلام دعا وغواړي الله نه چې یا الله دا مصیبت ایسته که دا بوی چې کوم دی نو خداوند متعال به مرغان راواستوي دومره غټ غټ بوی لکه وشان وارې دومره غټ به وي او دا هر یو مړی به رااخلي نو والله اعلم چې الله په خوښه چې کوم ځای کې به غورځي کوم دریاب کې بیا چې دا دنیا به صفا کړي الله به باران وکړي دا بوی مو به هر څه ختم کړي نو په دغه ټیم کې امام مهدي صاحب هم ژوندی وي د امام مهدي صاحب او د عیسی علیه السلام خپل په منځ کې په وخت کې به یو څو کاله نور هم تېر سي 2 کاله به دوی دواړه ژوندي وي بیا به امام مهدي صاحب څه شي وفات سي هغه نه بعد عیسی علیه السلام بیا تقریبا 40 کاله عیسی علیه السلام څه کوي خلافت کوي او بادشاهي کوي په دنیا کې او داسې امن و سکون به راسي د عیسی علیه السلام په وخت کې چې ټول به په امن او په سکون سره وي ټول به مسلمانان وي حسد و بغض به نه وي په منځ کې کینې به نه وي په منځ کې
او ټول به امن وي، سکون به وي، باغونه به مساوات سره برابر سي، مځکې به سره برابر سي، فصلونه به ډیر سي. حتی بعضې مفسرین لیکي وایي دومره به خدای پاک د اناران غټ غټ کړي چې یو انار به د یو جومات دپاره هم څه کېږي کافي کېږي، ډېرو خلکو دپاره یو انار هم څه کېږي کافي کېږي. تر ډېره وخته پورې دغه امن او دغه سکون څه وي روان وي. د عیسی علیه صلات وسلام د راتګ نه بعد هم حج او عمره شروع وي، خلک حج ته ځي، حج کوي، عمرې کوي. نو ځکه عیسی علیه صلات وسلام به د حج په اراده ولاړ سي بیت الله شریف ته، بیا مدینې منورې ته ولاړ سي. چې مدینې منورې ته ولاړ سي هلته به خداوند متعال روح څه کړي ځینې قبض کړي. نو په مدینې منورې کې اوس هم هلته چې کوم دی بعضې مفسرین لیکي چې د روضې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه هم یو ځای خالي دی د عیسی علیه صلات وسلام دپاره، هلته به عیسی علیه السلام څه کېږي دفن کېږي. هغه نه بعد بیا چې عیسی علیه السلام مړ سي، هغه نه بعد بیا چې کوم شر و فساد شروع سي، بیا به خداوند متعال یو باد راوال بوځوي، یو داسې مرض به راوال بوځي چې د مسلمانانو د بغلو سره به ولګېږي او مسلمانان به دغه مرض د وجې ټول مړه سي. هغه نه بعد به په دنیا کې شر و فساد والا پاتې سي، چې کوم شر و فساد والا دی هغه به پاتې سي. نو الله به بیا قیامت په دغه شر و فسادو خلقو باندې به څه راولي او بیا به څه کېږي قیامت کېږي. اوس خداوند متعال د هغه ذوالقرنین څه کوي بیان کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویسألونک پوښتنه کوي ستانه عن ذی القرنین د چا د ذی القرنین چې ذی القرنین